کتونکو په دغه سپورټس کمپلیکس کې موجود یو او د دې وخت کې زموږ سره ای ډي سی محمد علي شاه صاحب موجود دی. د دغه ماشومانو درناوي دپاره راغلی دی، د هغوی د حوصله افزایۍ دپاره راغلی، دا کوم ګیمونه چې روان دي. خو سهار دلته کې کلي کچېرې خم شوې ده. دغه کلي کچېرې کې د دغه معذورانو کمې غوښتنې کړې وي. په دې به ضلعي انتظامیه څه قسمه نظر ساتي، یعنې څه پیشرفت په پکې کوي، په دغې هم را سره خبرې ترې کوي. ډېره مننه سر د وخت راکولو. ړومبي خو راته د کلي کچېرې حوالې سره ووایي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. نن د کلي کچېرې چې کوم دی دې کې زموږ ډي سی صاحب په خپله ایښې وه، خو بیا د هغې هغه انتهایي مصروفیت او ایمرجنسي دغه راغو، نو بیا د شپې ما ته وویلو سهار 10 بجې به ته ځې. نو زه دلته تقریبا سهار 9:30 بجې رالم. ماشومانو هغه د لوبې چې کوم دی نو هغه مو کتلې، د دې هغه پارټیسپیشن هم وکتو او دې سره مونږ خبرې اترې وکړې. 1 غنټه ورسره ما په خپله تېره کړه او بیا چې کوم دی د دې چې څومره د ډسټرکټ لیول ایشوز او څومره د پروینشل لیول ایشوز نو هغه مونږ ټول ځان سره نوٹ کړي دي او انشاءالله چې په هغې کې مونږ څونه د دې مرسته کولی شو کوو به. محمد علي شاه صاحب دې ګیمونو ته په کم نظر ګورئ او د دوی دا غوښتنه ده چې دا دې موږ 2-3 میاشتې کې پس کوي، او آیا دا ممکنه ده؟ مونږ خو د تحسین الله صاحب ته بار بار دا دغه وکړو چې دلته خو سړی چې اصل د ګیټ نه رادنه شي ډېر خوشحاله شي. او څومره ښکلی سټیډیم چې دا دی، دومره ښکلی سټیډیم ما په خپل سروس کې یو ځای کې نه دی کتلی او ای به هم نه، او د دې فیسیلیټیز نه، د دې پارک نه او د دې ځینې فایده اخیستل پکار دي. نو دلته کې خو تاسو به په خپله کتلي ریګولر ګیمونه کېږي، دا ځای اوسګار شوی نه دی، مسلسل دي. لکه اوس دا فیسټیول چې روان دی 2 میاشتې شو مسلسل سره روان دي. نو انشاءالله داسې. او بل دا کوم چې معذوران خلک د دې لپاره خو سپیشلی د دې اکټیویټیز ډېر زیات ضرورت دی، ځکه چې دا د معاشرې هغه طبقه ده چې دې ته هغه خپل اهمیت او خپل احساس او خپل هغه قدردانۍ نه دی میلاو شوی. نو دا یو محرومه طبقه ده او دې چې موږ څونه حوصله افزایي کولی شو، څونه دې سره خیر ښېګړه کولی شو، نو زموږ مطلب دا دغه شی خپل مقصد ګرځول پکار دي. صحیح، ډېره مننه. تاسو الله صاحب نن چې کوم کلي کچېرې وشوه، کومې غوښتنې وشوې، معذورانو کومې غوښتنې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې کوم دی نو د ډسټرکټ ایډمنسټریشن د طرف نه کلي کچېرې وه، خاص کر د سپیشل سپورټس فیسټیول سلسله کې هم وه. نو هغوی چې کوم دی نو زیاتره مطلب کې هغوی د ایجوکیشن پرابلمز وو، یا چې کوم دی نو هغوی اسیسیبلیټي غوښتله چې مطلب دا لکه په بلډینګونو کې یا په مارکیټ کې یا په بازارونو کې چې کوم دی نو موږ ته زیات نه زیات ریمپ دې جوړ شي، یا چې کوم دی نو زه په ویلچیر باندې یو ځای ته ورسم، خو بیا زه هلته بر نشم ختی. نو بیا خو قصور زمانه دی، قصور دغه بلډینګ دی، بیا دغه دی. نو بیا نور چې کوم دی دغه د ټرانسپورټ خبره یې وکړله چې یاره زموږ ویلچیر چې کوم دی نو زیاتره ټرانسپورټ والا چې کوم دی نو زموږ ویلچیر نه دغه کوي. نو په هغې سلسله کې چې کوم دی نو زموږ ای ډي سی صاحب محمد علي شاه صاحب او ای ډي سی اختر نواز صاحب موجود وو. هغوی چې کوم دی نو کم ساعت کم کارونه چې هغوی هغه ساعت د کولو هغه ساعت چې کوم دی نو اډر ورکړو، او بلکې اختر نواز صاحب خو ورته دا مو ویل چې تاسو لاړ شئ، کوم ځای کې ستاسو دغه نشته هغه ځای ما ته یو پکچر رالیږئ، زه بیا د ډپارټمنټ نه لکه د ډسټرکټ ایډمنسټریشن به بیا تپوس کوي چې ولې چې کوم دی نو دوی دلته تاسو ته خپل سهولیات نه دي دا کړي. ورسره هغوی چې کوم دی نو دا امپلایمنټ والا دغه وکړو چې د هغوی افس چې کوم دی نو په 3 چت باندې دي. نو هغه سلسله کې چې کوم دی نو په هفته کې به یو ورځ چې کوم دی نو هغه 1 وینډو اپریشن به د هغوی وي، او هغوی ته به چې کوم دی نو ټول هر څه به ورته په ګراوند فلور باندې د هغوی مسالې به حل کېږي. دا صحیح، ډېره زیاته مننه. کتونکو تحسین الله صاحب دغه کلي کچېرې ټول تفصیل بیان کړ. محمد علي شاه صاحب چې سهار راغلی دی، دا وخت ډېر ناوخته ده په دغه پروګرام کې دغه کلي کچېرې کې چې کومې خبرې واورېدلې شوې، یقینا چې دا خلکول دي. خو زما ادارو ته خواست دی چې معذوره درځي عزت ورکې. دا هغه چا ته پته لګي چې په کور کې معذوره وي، نو په کور خو رحمتونه ورېږي، خو تاسو ځان د دغه رحمت حصه وګرځوئ، معذوره ته په بد نظر مه ګورئ. او ډي صاحب نه غوښتنه کومه چې دغه شانتې کلي کچېرې بار بار منعقد شي او دوی وورېولی شي چې د دوی د اړه بړاس باندې. خو دې کې د صوبایي حکومت او د وفاقي حکومت چې کوم دی نو کوم کردار دی، نو هغوی ته زموږ دغه غوښتنه چې دې ته مخ جوړوئ خبره چې دغه معذوران دغه خیرې کوي چې خدای دې د یو وزیر اعظم یا د یو صدر زوی معذوره کړي چې زموږ دپاره دا 2% کوټې نه دا کوټه زیاته کړي. نو زموږ د معاشرې چې کوم کردار دی موږ لم ترسره کول دي. موږ معذوره ته موږ عام خلک هم چې کوم دی ډېر په بد نظر ګورو. موږ د محمد علي شاه صاحب ډېره زیاته مننه کوو چې نن یې دغه معذورو له کومه مینه ورکړله، په کوم انداز کې دغه معذورو سره میلاو شو. یقینا یو زړه سوان دی افسر دی
او چې کله هم دفتر ته ورشي په لار ام سی کې هر وخت په مخ خندا وي نو دا پړه خوشاله دی مخلص افسر چې کم دی غوړی به خاندي دا کم سړی چې کم دی نو دا اخوا دی خوا کوي نو د هر وخت په تندي باندې 12 بجې وي او توجه چاله زیات نه ورکوي نو په دغه باندې د سره څو خبرې ترې شریکې کړې ډېره زیاته مننه کوم دا وګورئ جي دا معذوره دی دا دې معذوره چې کم دی نو خیال ساتل به تر کوم ځای زه پړانګ میا کړی ما ها پړانګ میا کړی دا پیدایشي ده څه کنه ها پیدایشي ده ها او زه سوشل ورک کې د وخت پنجاب پنیم پنجابي او سپیشل ایجوکیشن وته چې کوم نه ما ټول ټیچران دي دا ډرایوران دي موږ سره موږ انتهایی خیال ساتي او زه د ټول ایڈمنسټریشن نه 400 ډېر شکریا ادا کوم محمد علی صاحب خصوصا شکریا ادا کوم دا سه میډیا والا د افغان صاحب دی او رحمت ظریف خیل صاحب دی دې چې کوم دې زه ډېر شکریا ادا کوم صحیح ور دا محمد علی شاه صاحب شکریا ادا کوم نو دا رړه غټل دی مزدورانو زړه غټل دی کتونکو زموږ سره ډېر مننه